السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خو دوستان امید لرم تاسو بخیر یم. تاسو سره ګلاب خان دا مهاز د رشین سټیټ اف کرګز ریپبلیک نه تاسو سره مخاطب یم. نننۍ ویډیو ډیره زیاته امپورټنټ ویډیو د هغه سټوډنټانو لپاره کوم چې میډیکل سټوډنټان دي پاکستان کې نوډیز د ټیسټونو تیاری کوي، د ایم ډي کې ټیسټونو تیاری کوي. د دې نه بعد چې بیا تقریبا پاکستان کې ما دغه وکړو نو د 1 لاک نه اباو سټوډنټان چې دي هغه ټیسټ اپلای کړي ده نوډیز چې کوم دي اپلای شوي ده د 1 لاک نه اباو. نو په دې کې دا ټول نه سلیکټ کېږي، په دې کې سټوډنټان پاتې شي. بیا هغه سټوډنټان چې دي هغه دې ملکونو طرفونو ته راځي، کرګز ریپبلیک شو، رشیا شو، مین رشیا شو، کازاکستان شو، ازبکستان، چاینا شو. نو په دې کې داسې یونیورسټیان هم شته چې د دبلیو ایچ او په لیسټونو کې هم نشته. مطلب دا چې هغه په یو لیست کې هم نشته. د زه اولنۍ خبره زه دا وکړم، زه نه د چا انسټیټیوټ ټارګټ کوم، نه چېرته څوک کنټراکټران ټارګټ کوم، نه زما د دوی سره څه کار شته. ځکه سر ریالټي یا څه ماته مناسب ښکاري، زه خپله سوشل میډیا پرسن یم. زه کوشش دا کوم چې سټوډنټانو ته صحیح ځایونه وښیم، صحیح ریل پیکیجز وښیم. زه ته دا یو خبره راته منشن کوم چې زه په خپله باندې ټیسټ نه راووتم نو ما ته په هغه ورځو کې ډېر زیات اډورټایزمنټ کارډونه چې وو، پوسټر چې وي، نو هغه ما ته په دې ګته کې په زور زور ښودي. په هغې ګاډي کې راته هم راته والي د دې کالجونو کې اډمیشن وکړه، د دې کالجونو کې اډمیشن وکړه. په هغې له پاسه لیکلی شوي چې ایم بی بی ایس فرض کړئ چې تاسو اگزامپل درکوم، ایم بی بی ایس ان رشیا 15 लाख रुपये په پوره ایم بی بی ایس. دا څومره ناجایزه خبره ده. خو دا دی چې د سټوډنټ اټریکشن لپاره، د سټوډنټ راټینګولو لپاره صرف دوی دا وکړي. دې ته نه ګوري سټوډنټ فیوچر تباه کېږي، دې ته نه ګوري چې سټوډنټ د کم فیملي سره تعلق ساتي. په دې کې زیاتره فیملیز والے دا خواهش دی چې زما بچی چې دی هغه ایم بی بی ایس وکړي، ایم ډي بي ډي ایس وکړي. او هغه وایي راشه وایي د دې یونیورسټیانو فیسونه کم دي، د دې یونیورسټیانو فیسونه کم دي، نو راشه په دې کول اډمیشن وکړه. بیا چې سټوډنټ دلته راشي نو بیا قصه بل شان دي. ځکه چې ما ته تېر شوي ورځو کې ما سره یو خور وه، ما څونه خیال د پنجاب د سایډ وه، نو هغې ما سره رابطه کړې وه. نو هغې د سکالرشپ په بانې راوستې وه، ورته ویلې چې ستا سکالرشپ دی، ستا مخې ته دغه چې دی فیسونه به مونږ پې کوو. بل دا ورته مې ویلي چې لکه هغې جنۍ چې وه نو هغې پلار وفات شوی و. نو انشاءالله دا مې یقین دی چې خدای به ترې د دغې بدل اخلي، خامخا به یې ترې اخلي. ځکه چې د هغې خور دپاره بیا مونږ په خپله باندې منډې تړلې والوې. پښتو کې ځکه دی چې ما پنجابۍ و نشي خبره چې معلومات دغه کېږي ورته نه. دا صرف ستاسو د پوهولو لپاره صرف دا خبره کوم چې دا زما ده مغې خبره ده. هغه غریبه چې وه تقریبا پنځم که شپږم سمسټر ته ورسېدل، بس ایم بی بي ایس یې تقریبا قابو کړی غونته کې. نو بیا ورته وایي چې لکه ته د یونیورسټۍ نه ووځه، ته فیس نشي جمع کولی. نو هغې په ژړا ژړل چې زه د کوم ځای نه فیس جمع کړم. په دې کې د سټوډنټان هم دلته دي، هلته ورته پیکیجونه یو ویلي، ټول کم پیکیج ورته ویلی. ما تاسو ته مخکې وویل که نه چې 10,000 فرض کړه 10,000 روپۍ چې دی اډمیشن پیکیج دی، دوی ورته 1000 روپۍ ووایي. 1000 روپۍ ورته ووایي دلته په 1000 روپۍ باندې ستا هر څه وشي، دونه فیسونه دي. بیا چې سټوډنټ دلته راشي نو هغه مکمل دروغ وي. پته نه کېږي د یونیورسټۍ د افیشل پیجونه په څه باندې اډیټ کړي، نو دغه ورته مکمل دروغ وایي. بله دا دلته داسې یونیورسټیان شته، یونیورسټیانو نومونه نه اخلم، زما د یونیورسټیانو سره څه کار نشته. زما صرف او صرف د سټوډنټانو د پوهې سره کار دی. کم سټوډنټان چې بهر ملکونو ته روان دي هغو ته زه صحیح انسټیټیوټ وښیم. په دې کې داسې انسټیټیوټ شي کالجونه شته کوم چې ای سی اف ایم جي، آی ډبل اي ریګریډیشن او ډبلیو ایچ او په لیسټونو کې هم نشته. دا یو داسې لیسټونه چې دا ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم لیسټونه دي، ډبلیو ایچ او کوم ارګنایزیشن شو، بل دا د پی ایم سی په لیسټونو کې هم نشته. داسې کالجونه دلته شته چې په هغې کې سټوډنټان وردنده کې بیا غریبانه دلته څه کولی هم نه شي، ځکه پردی ملک دی، نه ته پروټیسټ کولی شي، نه په چا پسې دا چوتېدی شي، هېڅ هم نه شي کولی. د دې نه ښه خبره دا ده چې د اول نه پوره کوشش کوئ چې پوره معلومات ځان ته اخلي. دغه زما لپاسه ټایټل کې زما نمبر دی، په دې باندې هم تاسو رابطه کولی شئ زما سره. زه به درته هم کوم ښه انسټیټیوټ وي، د کوم چې کم فیس وي، د کوم چې مناسب فیس وي، د کوم چې سیوا فیس وي، هغه به درته پکې خپل پوره کوشش کوم چې تاسو ته به ښیم فری ټایم کې. او پوره کوشش به زما دی چې سټوډنټانو ته ښې نه ښې، ځکه چې خامخا سټوډنټان خو هسې را روان دي. د دې نه ښه نه ده چې تاسو ته یو صحیح انسټیټیوټ وښوی شي، پیسې یې ضایع نه شي. ډبلیو ایچ او، آی ډبل اي ریګریډیشن، ای سی اف ایم جي کوم ټیسټونه شي، بهر ملکونو ټیسټونه شي چې هغه دې ورکولی شي. داسې انسټیټیوټ ما تاسو ته بار د دې مخکې به تېر شوي کالونه زه لګیا وم چې هلکه احتیاط ډېر زیات کوئ. چاینا شوه، هلته سټوډنټان تللي دي، نو د هغو چې دي نو کلاسونه اوسه پورې هم انلاین دي. او د هغې نه ورته ما مخکې ویلي وو چې هلکه تاسو احتیاط ډېر زیات کوئ. اوس هغه د لګیا دي مایګریشن یې کوي یو طرف ته بل طرف ته. فرض کړه دې طرفونه د مایګریشن کوي، هلته تړي یې ویلې دلته بیا د سر نه کېږي. نو دې شیونو ته احتیاط کوئ. ما تاسو ته ویل دغه زما نمبر دی، په دې تاسو رابطه کولی شئ. زما د واتساپ نمبر دی، تاسو ته به ریل پیکیج شو د انسټیټیوټ چې څه ریل هر څه وي هغه به تاسو ته ښایو. دا نه چې د انسټیټیوټ فرض کړه هسې مثال تاسو ته در کوم چې 10,000 پیکیج دی او زه تاسو ته 1000 ویم، دا چې دلته بیا سټوډنټ راشي نو هر څه بیا پته لګي.
بله دا سټوډنټان په ما باندې ټرسټ کوي په دې وجه باندې زه ما فل کوشش دی چې سټوډنټانو ته ښه نه ښه انسټیټیوټ وکړم ښه نه ښه پیکیجونه ورته د کوم انسټیټیوټ په کم پیکیج دی کوم انسټیټیوټ IAA ریګریډیشن شوی دی ECFMG لیسټونه WHO لیسټونه PMC لیسټونه دې په حواله سره یې پوه کړم او انشاءالله زما به کوشش دی چې سټوډنټانو ته ښه نه ښه انسټیټیوټ وښیم ویډیو لږ ساعت ډېر شو زما په دې سترګو باندې ساده هم درکې راغی نو انشاءالله کوشش به کوم چې تاسو ته ریالټیز چې کومي هغه درسره شریکوم او بله دا په اخره کې درته یو پیر بیا دا یم چې په هغې شي چېرته هم یقین مه کوئ چې هلته پاکستان کې پې لیکلي چې په 15 लाख روپۍ باندې پوره MBBS سراسر دروغ دي مکمل دروغ دي په دې د سره یقین ونه کړه انشاءالله نورې ویډیوګانې به سره هم شریکوم د نورې ویډیوګانو خطا شوم یار دونه خبرې مې زر وکړې ځکه چې راغلی یم دې طرف ته رالم مخامخ ګراونډ دی په ملګري هلته فوټبال کې دا کې زه لږ دې خوا پوره دې خوا راغلم نو ستړی هم شوم بیا مې راشي ناستې ویډیو ریکارډ کړم ځکه خبرې هم لږې ګډې وډې کېږي انشاءالله کوشش به کوم چې ستاسو سره ریالټیز چې کوم هغه سره شریک کړم دعاګانو کې یاد ساتئ او دا ویډیو زیات نه زیات مخې ته خپل دوستانو سره شریک کړئ دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان